د ربیع الاول میاشت دا رسول الله علیه السلام په میلاد باندې د یو خبرې کوم خلک میلاد بیانې کنه نن د تاسو میلاد بیانوم د رسول الله علیه السلام ربیع الاول میاشت عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ د تشریف راوړلو نه مخکې ما په تیر بیان کې مې خبره کړې و چې د هر پیغمبر ذکر دغه د میلاد نه شروع کیږي او زموږ استاد پیغمبر ذکر د میثاق نه شروع کیږي د کائنات جوړېدو نه زرګونو کاله مخکې الله رب العزت دا ټول انسانانو روحونه را یوځای کړل او دلته د ټولو پیغمبرانو نه وعده واغسته واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول ای زما پیغمبرانو تاسو نه وعده اخلم تاسو له پیغمبریم درکړی دا تاسو له حکمت او کتابونه درکړی دي په یاد ساته یو زمانہ برازي چې زما یو پیغمبر برازي وي دنیا او کائنات نظرګونو کاله مخکې زمو استاد پیغمبر ذکر شروع دی د هر پیغمبر ذکر د میلاد نه شروع کیږي زمو استاد پیغمبر ذکر د میثاق کوي وعده چې الله وسره د میثاق نه شروع کیږي راشه بیا وخت کم دی زمو استاد پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وروړي مور بیبي آمینه نه تاسو کا داسې خوشبوئی را نخیږي د مکې ښځې خبرې شروع کړې د مکې ښځو چې آمینه کم عطر استعمالوي کم خوشبوئی استعمالوي موږ د دې دروازې سره تیریږو نو موږ باندې خوشبویانې لګي دا د کوم ځای نه چا ولا د شام نه وروړي دي چا ولا طائف نه وروړي کوم ځای نه راغلي دي حضرت عبدالمطلب راغی د خپل انګور نه تپوس کوي امینی خلک خبرې کوي خلک کوئی ستا انګور ډېر ښکلې خوشبویان استعمالوي دا خوشبوی تا کله نه دا خوشبوی تا کوم ځای نه راوړې ده دا کومه اعلی خوشبو ده چې په ټوله مکه مکرمه منوره ده مور بیبي آمینه رضی الله تعالی عنها ورته فرمای چې نور خو خبر نیما کله چې الله رب العزت دا ماشوم ما ته را نصیب کړی دی دا هغه ورځ نه خوشبوی ما نه شروع شوې ده وایي زه نور خبر نیمه جي کوی ته ورشمه زنانه د کوی نه اوبه راوړي زم هلته لاړې شمه هغوی بوکر وباسي او زه چې کله کوی ته رانږدې شمه د اوبه په خپله ما دپاره اوچتې شي دا زما ستا د پیغمبر میلاد دی دا پیدا شوی نه دی دنیا ته نه دی راغلی مور بیبي آمینه فرمای وی کله دنیا ته تشریف راوړو د سحر وخت دی وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تشریف راوړو وی زه په دې نیم پوه شوی چې دا درد څه ته وایي تکلیف څه ته وایي ما ته تکلیف نه دی شوی زموږ ستا پیغمبر چې دنیا ته راغی نوم کټ کړی شوی دی مختونا سنت کړی شوی دی هر څه برابر صفا سوترا په حالت کې د وینې د ګندګۍ یو معمولی داغ زموږ ستا پیغمبر باندې نشته صلی الله علیه وسلم داسې پاکۍ صفا سوترا حالت کې دنیا ته تشریف راوړي عزتمند او څنګه چې دنیا ته راغی اوریځ راغله او پیغمبر علیه السلام یې پټ کړلو او आवाज راغې وای دل اخلاق د آدم علیه السلام ورکي سبحان الله دل اخلاق د آدم علیه السلام ورکي دل صبر د ایوب علیه السلام ورکي دل شدت او غصه د موسی علیه السلام ورکړي دل حسن او جمال د حضرت یوسف علیه السلام ورکړي دل جهاد جذبه د حضرت یوشع علیه السلام ورکړي او دل کردار او دل خپل आवाज د حضرت داوود علیه السلام ورته ورکړي او دل بادشاہي د حضرت سليمان علیه السلام په شان ورکړي او دل زهد او غریبي د حضرت عیسی علیه السلام په شان ورکړي مشرق کې مو وګرځوي مغرب ته وګرځوي د ټول پیغمبرانو کردار اخلاق راوالي او د پیغمبر لپاره کې غوپا ورکوي دا لا پیدائش وخت د زموږ استاد پیغمبر دا هغه وخت ذکر دی د بنو سعد نه زنانه رالي ولې دیو ماشومان بار لګل چې تاسو بار لاړ شئ بنو سعد نه زنانه رالي حضرت حلیمه پکې را روانه ده حلیمه سعدیه هغه را روانه ده هغه سره کمزور غوندي وخده حارث خاوند دې ټول شاته را روان هر زنانه راځي رسول الله السلام په کور تیریږي ماشوم شته او جشتا لارې سکار کوي ترخه وفات ده مخکې لاړ شي بل رااله لارې وفات ده مخکې لاړ بل رااله اخره کې حضرت حلیمه سعدیه رااله مکه کې څومره ماشومان ختم یو ماشوم پاتې دی بس یو دغه ماشوم پاتې دی
حلیمه سعدیه راغله ماشوم شته دی او جي دا یو ماشوم په مکه کې پاتې دی نور زنانو ماشومان واغستل پلار یې څه کار کوي یتیم دی یتیم دنیا ته راغلی دی حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها خپل خاوند ته راغله یو ماشوم دی او یتیم دی نور ماشومان نشته دی حارث ورته وی دا ماشوم به مونږ واخلو کېدی شي الله په دې کې مونږ ته برکت راکړي سبحان الله سبحان دا رسول الله علیه السلام رضایي پلار دی ها دا سام سړی نه دی دا زموږ استاد پیغمبر رضایي پلار دی وی دا به مونږ واخلو الله په دې ماشوم کې مونږ ته برکتونه راکړي حلیمه سعدیه فرمایي په بنو سعد کې دومره لوږه وه دومره تنګدستي وه چې زموږ د خوراک درک نه لګېدو زما چې کوم ماشوم و د هغې دپاره به څاڅکی پی زما په سینو کې به نه و دقه رنګې به هغه ماشوم ژړل ما سره سوچ او فکر ولګېدو چې دې ماشوم ته به څه ورکومه ځکه چې د چا پلار وي څه نه څه خوراک رالیږي پیسې رالیږي موږ به څه خروس کوو نو دې ماشوم ته به پی میلاویږي زما بچي ته به پی میلاویږي دا خو پخپله یتیم دی ده سره خو پخپله څه نشته دی اوس څه به کېږي وایي ما اړه ویلې چې د خاوند خبره به ومنمه دا ماشوم به والمه د رسول الله علیه السلام کور ته د عبدالله کور ته رادننه شومه ماشوم مې د حضرت آمینې بیبي د غېږې نه واغستو خپله غېږه کې مې واچولو قسم په خدای وایي دا خېټه مې سینې سره لګېدلې وه د لوږې د وجې نه وایي خېټه مې پخپله د خوراک نه ډکه شوه او سینې مې د پیو نه راډکې شوې وایي زه حق حیران پاتې شومه چې دا خو ډېر برکتي ماشوم دی ایله مې غېږه کې اغوستی دی دومره برکتونه شروع شو هلته نه مې اجازت واغستو رالمه اوښه باندې کېناستمه خاوند یې مخې ته کېناستو او ماشوم ما جولۍ کې نیولی دی زه د خاوند شاته کېناستمه اوښې ته اشاره ورکوي اوښه نه پاسېږي اوښې ته اشاره ورکوي په چوکه باندې وخي اوښه نه پاسېږي حق حیران پاتې شو دا خو سمه دمه وه اخوانه را روانه وه او دې خوانه اوس نه پاسېږي په لاره یې ګیان خوړلې ده اوبې هم څښلي دي خپې هم ټیک ټاک دي دا ولې نه پاسېږي اواز راغی د اسمان نه غیبي اواز راغی چې دا ماشوم دا الله رب العزت ته محبوب ماشوم دی او دا که تاسو شاته کېنولی د اوښه به مړه شي د خپل ځای نه به پانسېږي دا ماشوم به تاسو مخې ته کېنوئ حلیمه سعدیه فرمایي وایي زه مخې ته کېناستمه ماشوم مې غېږه کې ونیو خاوند مې شاته کېنولو وایي ښه پاسېده روانه شوه وایي موږ حق حیران هغه وخت پاتې شو چې دا اوښه خو هغه نه ښکاري دا اوښه خو بدله ښکاري اخوانه چې راتله د ټولو نه شاته را روانه ده دې خوانه چې ځي د یو اوښې نه مخکې کېږي یو زنانه تپوس کوي حلیمې دا اوښه د مکه مکرمه کې بدله کړه بله اوښه دې ځان نه واغسته که څنګه حلیمه سعدیه ورته فرمایي اوښه مومغه ده زه مومغه یم زما خاوند د مومغه دی خو موږ له الله یو ډېر برکتي ماشوم راکړی دی د هغه ماشوم د برکت الله رب العزت دا ټول برکتونه ښکاره کړل خبره را لنډومه یو خبرې طرف ته خپل مقصدي خبرې طرف ته راځمه را مې وسته جي پورته م راوستو برکتونه شروع شو اوس پی دي الحمدلله شته دی و یو ورځ مړه کې خیال راغی دا د ستاسو ټول دپاره توجه خبره دا ده یو ورځ مړه کې خیال راغی چې دا ماشوم ته خو زه دا ښي سینه ورکومه او بل خپل سکه بچي ته ګسه سینه ورکومه کېدی شي دا ماشوم نه مړېږي ما خو کله دا سوچ نه دی کړی راځه دې بلې سینې طرف ته یې واچوه چې دې بل طرف نه هم دا پی وسکي لږ وایي کله چې رسول الله علیه صلات وسلام د یو سینې پی وسکل وایي دې بل طرف ته مې چې راواچولو مخ مبارک یې هغه راواړولو د میاشت نیمې ماشوم دی مخ مبارک یې هغه راواړولو بیا یې زه ځان ته رانږدې کومه بیا مخ اخوا اړئ بیا یې ځان ته رانږدې کومه زما او د هغې په منځ کې دا سلسله جاري ده د اسمان نه اواز راغی چې دا ماشوم دې دنیا ته دې دپاره ما رالېږلی دی چې رور ته د رور حق ورکړي خور ته د رور حق ورکړي غریب مسلمان ته د هغې حقوق ورکړي دا پیغمبر دنیا ته دې دپاره نه دی راغلی دی چې د خپل رور حق ووخي وي دا دې دپاره نه دی راغلی دا میلاد ما او تا ته دا سبق راکوي چې د مسلمان حق به ادا کوو د رور حق به ادا کوو د خور په میراث کې حق به ادا کوو د لور په میراث کې به حق ادا کوو د غریب د ګاونډي چې ما تا باندې کم حق دی حق به ادا کوو د بکلیو په محله کې د یتیم او د کونډې او د سرتورې غریبې او د سرتور غریب مسلمان بوډا مسلمان چې کم په موږ تاسو باندې حقوق دی دا میلاد النبي دا موږ ته دا سبق راکوي چې دا حقوق به موږ ادا کوو عزتمندو